د کراماتو نه خالی نه یما او مرګرو خیر دی کولی نه یما. السلام علیکم ګرانو مرګرو، وحید الله خان ما دا سواد دی چمتلې ټاپ باندې دی وخت زه ولاړ ما. مونږ به په ماشوموالي کې یو خبر اورېده کله چې مونږ غټ ښارونو ته لاړو، یا به مونږ لاهور ته لاړو، فیصل آباد ته یا کراچۍ طرف ته، نو هلته په دیوالونو باندې داسې وال چاکینګ شوی و چېرته چې به عملیات او تعویضات لیکلي وو، بیا مختلف قسم نمبر به ورکړی وې د مختلف جعلساز مختلف دهوګهباز خلکو. داسې وال چاکینګ به شوی و، د دې سره به نمبر هم وي. اوس دلته سعید امیرزاده پېښور نومي یو کس دا وال چاکینګ چې دی دا د مینګورۍ نه راواله تر زه د الپورۍ پورې لاړم، تر هغه ځای پورې په هر ځای باندې دا وال چاکینګ چې دی دا شوی دی. د دې دپاره یو وخت کې یو طریقه کار وضع شوی و چې یاره په علاقو کې په کلو کې به دا قسم وال چاکینګ چې دی د دې خلاف بھرپور کاروایي کېده. دا وال چاکینګ چې دی دا اوس په دې ټوله لاره باندې شوی دی. زما ډي سي سوات جنید خان ته دا درخواست دی چې د دې وال چاکینګ خلاف د بھرپور کاروایي وشي، دا دې ختم شي. او دغه مخامخ کومې نمبرې چې ولګړي دي زه یقینا وایم چې دا دهوګهباز دي، دا فراډیان دي. ولې چې د څه شي عملیات او د څه شي تعویضات، څوک چې یو څو ډېر ریئر خلک زموږ معاشره کې، څوک چې د الله پاک په نوم باندې د الله پاک د نوم نه زیات برکت په څه شي کې نشته او د الله پاک د نوم نه زیاته شفا په یو شي کې نشته، هغه ډېر ریئر خلک دي، ډېر کم خلک دي. دا مختلف خلک دي چې ځان دپاره کاروبارونه شروع کړي. مخکې غټ غټ ښارونو کې به اوس سوات په شان ځای ته هم رسېدو. د سوات خلک چې دي دی به په دې خبره باندې پیژندې کېده چې یاره دی د دین سره ډېر زیات محبت لري او د الله پاک د نوم نه علاوه د قرآن کریم نه علاوه په یو شیز باندې भरोसा یا اعتماد نه کوي. خو مختلف خلک راننوتي دي او دا قسم لوبې چې دي په دې ځای کې شروع شوي دي. دا وال چاکینګ چې دی ما ځای په ځای ولیدو او زه ډېر زیات خفه کړم. نن سبا کوم حالات چې دي خلک مختلف قسم مسایلو کې راګیراو شوي دي، نو که چېرته چاته داسې څه شی میلاو شي نو ډېر په اسانۍ سره د دوی په ګرفت کې راځي او د دوی بیا پیمنټس چې دي هغه هم په زرګاو کې 100 150 او 50 روپۍ او کله پورې چې سړی لوټ کړي نه نو هغه نه پرېږدي. زما خپل کتونکو ته هم درخواست دی چې د داسې قسم فراډیان نه، د داسې قسم وال چاکینګ نه د دې نه ځان وساتئ. د دې ستاسو په معاشره کې، ستاسو په محله کې جومات چې کوم دی پای کې امام صاحب چې دی د هغه د خولې په کلمه باندې هغه چې تاسو قدم کی پای باندې الله پاک تاسو ډېره زیاته شفا درکولی شي. د ده په مقابله کې چا چې داسې قسم وال چاکینګ کړی دی او کاروبار یې شروع کړی دی او خلک تباه کوي، زما ډي سي سوات ته درخواست دی چې د خدای دپاره داسې قسم وال چاکینګ چې په دې باندې نظرثاني وکړئ. دا ستاسو ډیوټي هم ده، دا ستاسو فرض هم دی او دا څومره وال چاکینګ چې دی دا د زر تر زره دا ختم کړی شي. په صورت دیګر روان وخت کې به زه په دې باندې بیا هم ریپورټس ورکوم. سیاحت چې دی دا سیاحت سره پای باندې منفي سرګرمیانې چې دي داسې قسم دا پای باندې مثلا انداز کېږي. انشاءالله زما امید دی چې داسې قسم وال چاکینګ چې دی دا به زر تر زره ختم شي او د دې خلکو خلاف چې دی بھرپور کاروایي به هم کېږي. ډېره زیاته مننه.